حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق چې په 14 تاریخ د دې میاشتې پیدا شوی علی رضی الله تعالی عنہ یو ډیر جلیل القدر صحابي تیر شوی دی او د مسلمانانو څلورم خلیفہ خلفای راشدینو کې څلورم نمبر داغو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سکت رضی چې کله د پلار وفات شو د وړوکوالي نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پرورش کاوه علی رضی الله تعالی عنہ د هغه مشهور صحابي دی چې په وړوکوالي کې او ماشومتوب کې د ټولو نه وړاندې ماشوم دی چې د ایمان راوړی په محمد صلی الله علیه وسلم دا شان مشرانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړی او چې څومره واړه الکان دي نو باغی کې د ټول نه وړاندې ایمان چې راوړی دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او دویم شرافت علی رضی الله تعالی عنہ ته دا هم حاصل دي چې دا هغه ماشوم چې په وړوکوالي کې هم بت ته سجده نه ده کړې د بت عبادت نه ده کړې د بچپن نه وړوکوالي نه الله رب العزت د دې سيزونو نه محفوظ ساتي نو علی رضی الله تعالی عنہ د یو ډېر لوی عظیم صحابي یو ډېر لوی عالم او ډېر زیات بهادر صحابي د متعلق احادیثو کې فضائل بیان شوي دي علی رضی الله تعالی عنہ چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په پرورش کې نو مشهور واقعه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د مکې نه مدینه منوره ته هجرت کا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ لرستو په خپل بستر باندې پریښود او علی رضی الله تعالی عنہ ته د مکې د خلکو امانتونه حواله کړل ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د خلکو امانتونه پراتو اگر چې د کافرانو امانتونو خو د دغه مکې خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتبار او اعتماد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته امین او صادق وی ځکه د امانتدار چې کله د هجرت په سفر باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړه اوتل د شپې علی رضی الله تعالی عنہ په بستر باندې پریښودو ودا امانتونه چې د چا دي هغه ته باواله کی او بیا په مدینه منوره ته راځي سبالا علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه امانتونه هغه خلکو ته حواله کړل او بیا مدینه منوره ته هجرت وکړ